معزز علماء کرام، مشایخ عظام، صاحبان مبارکان، مداحین مصطفیٰ علیہ السلام او ډیرو ګرانو قدرمندو مشرانو کشرانو، الله رب ذوالجلال مسرا زما بار بار دغه شان خوشحالي نصیبه کا څرنګه چې نن د یو ډېرې لوی خوشحالۍ محفل دی. نسبت او تعلق د الله رب ذوالجلال د عظیم کتاب قرآن مجید سره دی. یقینا چې نن دغه ماشومانو ته پته ده چې څومره د خوشحالۍ ورځ ده او د دوی والدینو ته پته ده چې نن څومره د خوشحالۍ ورځ ده. موږ به ډېر ملګري داسې ناست یو چې زموږ به د دنیا څه کار روزګار نه و، په دغه وجه باندې به دلته راغلي یو، وزګار به و، څه دنیوي مصروفیات به نه و، نو دغه دعوت مو قبول کړی دی او دلته ناست یو. نو دا زموږ دپاره داسې لویه خبره نه ښکاري، خو چې کله په خپل کور کې د خپل بچي دغه خوشحالي الله رب ذوالجلال راولي او رب کائنات دې په موږ ټولو باندې دغه ورځې بار بار راولي، نو بیا احساس وشي چې یقینا دا وړه خوشحالي نه ده. زموږ تعلق د قرآن کریم سره کمزوری شوی دی او ډیر کمزوری دی، نو د دغې په وجه باندې مونږ ته داسې احساس نه کیږي چې یاره دا هم څه خوشحالي ده. زموږ د قرآن سره هغه رشته داري، هغه نسبت هغه ډیر کمزوری شوی دی. مونږ د قرآن نه ډیر لرې وتي یو. اکثر داسې محفلونه چې جوړ شي، ماشومان پکې ناست دي، خو د ماشومانو د کور بل سړی په نظر نه راځي. چې کوم ماشومانو ختمونه یې د هغې اکثر والدین هم په نظر نه راځي، د هغې سرپرستان هم په نظر نه راځي. یاره د هغه خو پلانکي ځای کې کار وتلی دی، وزګار نه و. نو دا نن وخت کې هغه خپل کور مور او پلار ته هم داسې خوشحالي نه ښکاري. وجه صرف دا ده چې زموږ د قرآن سره تعلق ختم شوی، هغه رشته ختمه شوې ده. اوس چې کله د سار منځ وشي، نو مشران پکې ناست دي، دې ته پته ده چې د سار منځ نه بعد به جومات ډکو، ماشومان به هم ناستو، قرآن به تلاوت به کو، چا به سپاره راغستې وه، مشرانو به ښکلي ښکلي غټ غټ سایز کې قرآن مجیدونه مخې ته پراته او بلا کپړې به یې ترېنه تاو کړې وې، ډېر په محبت باندې به یو کپړه به یې کولاو کړه، بله داسې دوه درې به ترېنه تاو وي. اوس هغه غلافونه هم د قرآن نه ختم شو، هغه کپړې هم ختمې شوې. 15 منټه 2 منټه موږ سره نه چې یاره په دې باندې به هم ټیم خرچ کومه، لومبی خو موږ قرآن راخلو نه، که راخلو نو هغه کمیس مو ترېنه لرې کړی دی، په دې هم ټیم لګي، زموږ د دنیا ټیم خرابوي. او چې د سار منځ وشي، اوس به څوک په جومات کې نه ویني، اوس څوک تلاوت نه کوي. قرآن صرف د تلاوت دپاره خو نه دی راغلی، خو موږ صرف تلاوت که کوو، اوس هغه هم ختم شو. بیا چې روژه راشي، مونځ به په خپل ټیم باندې ورڼا به ولګېده. د هر سړي به کوشش و چې د وخته پېشمنۍ وکړم او جومات ته لاړ شم چې د جمع ټیم راځي چې 3-4 سپارې مې ویلي. اوس جمع اذانونو ټیم لراله، ولې ټیم خرابېږي؟ د څه ټیم؟ څوک د اذان سره د دنیا کاروبار له روانېږي، څوک مزدورۍ لا، څوک زمیندارۍ لا، څوک دکاندارۍ لا، او څوک بسترې له ځان رسۍ، خوب خرابېږي. نو که جمع په خپل ټیم باندې، نو دغه د دنیا کارونه پاتې کېږي. جمع را مخکې شوله، هغه سبقونه ختم شو، بیا چې به کله جمع وشوله،
نو بیا به څوک تلل نه یاره نور ته راختو کې ټیم شته دی اوس هم پکې سپاره ویلی کېږي بیا به کېناستل سبق به اوس به د جمع نه بعد په روژه کې هم څوک جومات کې نه وي دا زمونږ هغه رشته ده د قرآن سره دا زمونږ تعلق دی د قرآن سره خو الحمدلله چې کم از کم داسې محفل جوړ شي په هغې کې څه نه څه مونږ ته احساس وشي چې د قرآن سره تعلق پکار دی قرآن سره رشته پکار ده د هغې صرف په دغه محفل کې دومره برکات دي چې قرآن کریم نن دا محفل د قرآن کریم د ختم دی دا د کتاب الله محفل دی خدا د ذکر خدا محفل دی قرآن د رب ذکر دی دا د ذکر محفل دی دا د ختم القرآن محفل دی نن کدی ته څوک راغلی دی په نیت د ثواب باندې نو رب ذوالجلال ثوابونه ورکوي انما الاعمال بالنیات د دغه نیتونو په وجه باندې رب ذوالجلال ثوابونه ورکوي کله چې ته د اذانونو نه وړاندې خولې ته کورې واچې خوله دې بنده کړه خوراک سکاک دې بند کړه صرف د رب د رضا دپاره چې رب کائناته ستا د رضا دپاره نن خوراک نه کومه نن سکاک نه کومه نن اوبه نه څکمه نن روټۍ نه خورمه ماښامه پورې دی دغه ورځ دغه شان تېره کړله ټوله ورځ دې لوږه تېره کړله ټوله ورځ دې تنده تېره کړله نیت او مراد دی د رب رضا ده چې ربه ته رانه رضا شه ماښام د رب ذوالجلال د دغې پوره اجرونه درکوي پوره ثوابونه درکوي ځکه چې نیت دی د رب ذوالجلال د رضا دی خو که تا د سحر نه دغه خولې ته کوری اچولی دی ته خوراک نه کې ته سکاک نه کې یاره خوراک وکړه که نه یاره اوبه وڅښه یاره شربت وڅښه دا پیلی چای وڅښه نه مړه زړه ته مې نه کېږي بس زړه مې نن بند دی نن مې څه ته هم زړه نه کېږي که بل سړی خولې له پیالۍ راوړي نو ما ته الټۍ راځي زما زړه بلکل بند دی زما زړه نه مني ټوله ورځ دې ناره تېره کړله ماښام تا له رب ذوالجلال د دغه نارې ثواب نه درکوي د دغه لوږې ثواب نه درکوي ولې دغه ناره تا د رب ذوالجلال د رضا په نیت باندې نه ده تېره کړې دغې کې ستا نیت د رب د رضا نه دی ستا نیت د رب د ذوالجلال د طرفه د ثواب د حاصلولو نه دی مبارک دغه محفل دی نن چې کوم محفل کې تاسو ناستې دلته که څوک د ثواب په نیت راغلی دی رب ذوالجلال ثوابونه ورکوي څوک چې د رب ذوالجلال رضا غواړي رب کائنات خپله رضا ورکوي بیا فرشتې تپوس کوي ای رب ذوالجلاله یو بنده داسې م راغلی و د هغه مقصد ستا رضا نه وه د هغه مقصد ثواب حاصلول نه و خو دغه محفل کې د چا سره کار و دغه کار په انتظار باندې دغه سیټ ته ناست او دغه خپل کار په غرض باندې دغه محفل کې شرکت کړی رب ذوالجلاله دغه بنده ته به ثواب ملاویږي که نه به ملاویږي رب کائنات جواب ورکوي ای زما فرشتو دا تپوس مه کوئ چې دې کې پلان کې ناستو هغه ته به ثواب ملاویږي که نه به ملاویږي نه نه چې څوک دې محفل ته راغلی دی تاسو سوچ وکئ دا راغلی چېرته دی دا چې کوم ځای ته راغلی دی دغه کور د الله دی دا چې کوم محفل ته راغلی دی دغه محفل د کتاب الله دی او دته بخښنه کول دته بخشش کول دته معافي کول دله زما رضا ورکول دا صرف فضل خدا دی دته به فضل ملاویږي د رب ذوالجلال د طرفه دته به زما رضا ملاویږي دته به ثواب ملاویږي د ده نیت د رب د رضا نه دی د ده نیت د ثواب د حصول نه دی صرف د خپل دنیوي غرض دپاره دې محفل کې ناست دی رب فرمایي دلم زما رضا حاصله شوله دته زما د طرفه ثوابونه حاصل شول دته ما پوره اجرونه ورکړل دته ما بخشش وکړو دته ما بخنه وکړه نو چې کله زمونږ د قرآن سره صرف دومره تعلق پیدا شو چې لږه ناسته مو کړه د رب رضا حاصلېږي بیا چې کوم کسان د دغه قرآن د قانون او د نظام د نفاذ دپاره په میدان کې د خپل وینو نذرانې پیش کوي هغې ته به څه نه ملاویږي هغې ته به اجر نه ملاویږي قرآن صرف د تلاوت دپاره خو نه دی راغلی
قرآن صرف د اودس د طریقو خودو د پاره خو نه دی راغلی قرآن صرف د تیمم د زده کولو د پاره خو نه دی راغلی قرآن صرف د منځ حکمونه خو نه دی راوړي قرآن صرف د زکات حکمونه خو نه دی راوړي قرآن صرف د خیرات حکمونه خو نه دی راوړي قرآن صرف د حج حکمونه خو نه دی راوړي قرآن صرف د روزې حکمونه خو نه دی راوړي زما او ستا پیغمبر چې څو پورې غار حرا ته روان دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته ابو جهل لاره کې نه دی ودرېدلی چې ای مصطفی علیه السلام د غار حرا ته عبادت دپاره دی ته د منځونو دپاره ځې ته د نفلونو دپاره ځې ته د رب د رضا دپاره ځې ته د سجدو دپاره ځې ته د رکو دپاره ځې ته د قیام دپاره ځې ته د قیدې دپاره ځې نن نه بعد ستا دپاره لاره بنده ده ته به په دې لاره باندې غار حرا ته نه ځې ته به د مونځ دپاره نه ځې نه ابو جهل میدان کې نه دی ودرېدلی چې ته مونځ ولې کې ته روژه ولې نیسې ته خوراک ولې نه کې ته حج او عمره ولې کې ابو جهل میدان ته نه دی راوتلی ابو لهب لاره نه ده نیولې مطلب دا دی که ته مونځونه کول غواړي په امریکا کې تا ته ازادي میلاو ده که ته مونځونه کول غواړي په هندوستان کې تا ته ازادي میلاو ده که ته مونځونه کول غواړي نو تا ته په برطانیه کې ازادي میلاو ده په تمام یورپ ممالکو کې په تمام کفریه ممالکو کې تا ته ازادي میلاو ده ستا د سجدو نه هغې ته یره نشته دی ستا د رکو نه هغې سره یره نشته دی ستا د منځونو نه هغې ته څه تکلیف نشته دی خو کله چې ابو جهل میدان ته راغلی دی په دې وجه راغلی دی چې مصطفی علیه السلام کله د بدر په میدان کې توره اوچته کړله بیا ابو جهل میدان کې ولاړ دی چې کله د قرآن د نظام دپاره اعلان وکړلو بیا ابو جهل میدان ته راغلی دی مطلب دا دی کفر که یریږي ستا د سجدو نه نه یریږي ستا د منځونو نه نه یریږي هغې سره یره د نظام مصطفی نه ده او د دې دپاره به قرباني پکار وي دې دپاره به میدان ته وتل پکار وي نن که موږ وګورو د دغه قرآن د قانون د نظام د نفاذ دپاره ډېر تحریکونه په میدان کې په نظر راځي ډېرې جنډې موږ په ګاډو باندې وینو په ډېرو محلو بلډینګونو دکانونو بیټکونو باندې موږ ډېرې جنډې وینو دا د څه دپاره دي دی به په دنیا کې اسلامي نظام راولي د قرآن قانون به راولي د قرآن د نظام دپاره دغه تحریک میدان ته راوتلی دی دا اسلامي تحریک دی دا مذهبي تحریک دی منګه منو منګه ډېر تحریکونه ولیدل رب ذوالجلال دی وکړي چې هغې قرباني ورکړي او د اسلام د نظام دپاره په حقه باندې او په سچه باندې په دغه میدان کې ودرېږي منګه چې څومره نومونه اورېدلي دي خو منګه د هغې جنډه کله چې مشکل وخت راغلی دی او کله په دین اسلام باندې حمله شوې ده کله د مصطفی علیه السلام په عزت باندې حمله شوې ده کله په ختم نبوت باندې حمله شوې ده بیا موږ د یو تحریک کارکن په میدان کې نه دی لیدلی بیا موږ د یو تحریک جنډه په میدان کې نه دی لیدلی بیا موږ د یو تحریک قائد په میدان کې نه دی لیدلی چېرې ستا مقصد خدا دی چې ته د نظام مصطفی دپاره جدوجهد کې ستا مقصد خو د قرآن قانون نافظ کول دي ستا مقصد خو د قرآن د نظام دپاره خپله زندگی وقف کول دي و چې کله د قرآن د نظام خبره راغله د مصطفی علیه السلام د ختم نبوت خبره راغله د ناموس رسالت خبره راغله بیا نه ستا کارکن په نظر راځي بیا نه ستا جنډه په نظر راځي بیا نه په میدان کې ستا قائد په نظر راځي کله چې داسې سخت وخت راغلی دی د قرآن د نظام خبر راغلی ده د مصطفی علیه السلام د عزت مسله راغلی ده د ناموس رسالت خبر راغلی ده د ختم نبوت خبر راغلی ده او بیا موږ په میدان کې لیدلی دی د چا سینه چې بیا موږ په وینو باندې سره لیدلې ده د چا سینه چې بیا موږ په ګولو باندې غلبیل لیدلې ده د چا قیدین چې بیا موږ په لاسونو کې هتکړۍ لیدلې دي کوم قیدین چې بیا موږ د تمبو دننه په جیلونو کې ځوړن لیدلې دي د چا روحونو نه چې په جیلونو کې پرواز شوی دی د چا جنازې چې د جیل دننه بهر وتلې دي بیا هغه قیدین او هغه کارکنان د بل تحریک نه دي بیا دغه سینې په وینو سرې چې ما ورته لیدلې دي دا هم صرف د تحریک لبیک یا رسول الله لیدلې دي الله رب ذوالجلال دی وکړي چې دغه ماشومان چې نن د هغې د قرآن کریم د ختمونو په سلسله کې دستاربندي ده او د قرآن کریم سره تعلق د ناظرې دی رب ذوالجلال دی په حق باندې په سچ باندې
په صحیح معنو کې د اسلام پاسبانانو ګرځئ او رب ذوالجلال دې د هغې والدینو ته هم دغه توفیق ورکړي چې داسې ونه کړي چېرې زما بچي قرآن ختم که بس د دین ختم که دی د قرآن د ناظرې نه فارغ شو دی د دین نه فارغ شو اوس دی دنیا ته وزګار شو اوس دی دکاندارۍ ته وزګار شو اوس دی دیاړۍ ته وزګار شو مزدورۍ ته وزګار شو زمیندارۍ ته وزګار شو بیا به دی په مدرسه کې نه وینو نه زمونږ بچي نن که د مدرسې سره تعلق دی د هغه وخته پورې دی چې څو پورې دی دکانداري نشي کولی څو پورې دی د دنیا کاروبار نشي کولی څو پورې دی نوکري او دیاړۍ او مزدوري نشي کولی څو پورې دی د دنیا په کار کې د پلار سره د مشر رور سره مدد نشي کولی هغې پورې زما استاد بچې دا د مدرسې په دغه دایره کې هم ناست وي په دغه پوړ باندې ناست وي په دغه درۍ ناست وي په دغه بروزو په دغه پرش ناست وي دی موږ مدرسې ته رالیږو سپاره زده که قرآن زده که بیا چې کوم دی نو حفظ وکړه یاره ترجمه هم زده که تفسیر هم زده که وړاندې لاړ شه کوم حده پورې چې څو پورې دی د دنیا د کار قابل شوی نه خو که کله دی د دنیا د کاروبار لایق شو د ده شناختي کارت جوړېده دومره عمر ته ورسېده دی او بیا په سعودي کې کښېني دی به چې کوم دی نو که د غریبې کورنۍ دی او الحمدلله نن د مصطفی علیه السلام د فرمان مطابق دا دین چې راټینګ کړی دی نو دی غریبانانو راټینګ کړی دی چېرته کې ما ونه لیده چې یو جرنل او کرنل دی او یو وزیر اعظم دی او یو چې کوم دی نو ډاکټر دی یو انجینیر دی او هغه خپل بچی راوست او مدرسه کې کېنو چې ته به د دین خدمت کې هغه چېرته کې دغه سوچ هم نه کوي هغه د دنیا سره تعلق دی دغه دنیا غرض دی ډېر کم به پکې داسې بختور موجود دي چې هغوی به خپل بچي دین دپاره وقف کوي هغوی به خپل بچي مدرسې ته لیږي خو همیشه دپاره نه رالیږي صرف ابتدایي مونځ او دس زده کړي صرف د مونځ یو څو مسلې زده کړي دا توفیق رب ذوالجلال غریبانو له ورکړی دی مسکینانو ملنګانو فقیرانو له ورکړی دی دی زمونږ او ستاسو غونته کې دغه کمزور چې دنیوي لحاظ کې د دې مال دولت جیدادونه په نصیب کې نشته دی الله رب ذوالجلال مو په غریبۍ کې خوشحاله ساته اصل مقصد خوشحالي ده د زړه تسکین دی سکون دی که هغه په غریبۍ کې میلاویږي په مالدارۍ څه کې چې بیا هلته حساب کتاب ورکې یو د سکول استازو شاګردانو باندې پیسې تقسیم کړلې یو له 100 روپۍ بل له لس کم سل بل له 50 بل له 40 بل له 100 بل له 10 روپۍ یو له پکې 1 روپۍ ورکړه دا لاړ شي او نن خرچ کوي او سبا به زه تاسو نه تپوس کوم چې پیسې مو په څه کې خرچ کړي دا ستاسو شولې د 1 روپۍ والا ډېر خفه دی ما له ایله 1 روپۍ راکړه چاله 100 او چاله 80 او چاله 50 ما ته 1 روپۍ ډېر پریشانه دی نن زموږ د غریبانو ټول دغه حال دی ما سره سم نشته دی د پلانکي څومره سوچته بلډینګونه دي څومره ورسره ګاډي دي څومره ورسره جایدادونه دي ځمکې دي مارکیټونه دي پلازي جوړې کړي دي زما سم نشته دی زما خپل هغه برخه کور مې هم نشته دی نو موږ په دې خفه یو دغه ماشوم هم خفه دی ما له 1 روپۍ سار چې استاد ورته ویلي پلانکې دکاندار پلانکي تنور والا هلته به ملاقات کېږي سار وختي به راځئ تنور والا خو سار وختي تنور لمبه کړی استاد مخکې نه انتظار کوي ماشومان رامنډې وی راورسېدل تنور ګرم دی د پاسې پې باندې یو تبخۍ ایښی دی تنور یې پټ کړی دی هغه هم ښه ګرم شوی دی په دې ودرېږه د 100 روپو والا او وایه 100 روپۍ دې په څه کې خرچ کړي هغه ړومبیا خو ودرېده خپې یخې وې موسم یخو نو ایله په ګرم تبخي ودرېده ښه په سور لګیا دی 10 روپۍ باندې مې پلانکې سیز واخیستو په 15 مې پلانکې او په 10 روپۍ پلانکې او په 20 پلانکې خو خپې په سوځېدو شولې دا تاویږي را تاویږي یو خو په اوچتۍ بلګ دی او بل اوچتۍ بلګ دی او دا سیز مې او دا سیز مې او ډېر په وسو باندې 100 ته ورسېدو او ښکته یې راودانګل بل ته وی وایه تا په څه کې خرچ کړې 80 روپۍ هغه مو روخته ړومبی کې خو سور کې خو بیا په سوځېده شو ډېر په مشکل باندې هغه د 80 روپو حساب کتاب بل 50 والم دغه حال 10 والم گزاره کوله یو څو پورې خپې اوچتې راوچتې کړلې هغه هم راودانګل روپۍ والا ته وایي تاسو وکړل ما پې ټاپي واخیسته واپس یې راودانګل
ایس په تب باندې پوه نه شو چې تبخې ګرم و که یخو څه پتې لګېدم نه. نو دغه روپۍ والا په دغه ورځ باندې څومره خوشحاله و. دغه ټولو حال یې ولیده چې اوچتېږي راوچتېږي، وخت نه تېرېږي، څنګه دا حساب کتاب ورکړمه چې زه ودانګمه. روپۍ والا ښه سور کې دی، بس ټاپي مې واخېسته او راویې دانګل. په هغه ورځ به خوشحاله یو، نه به حساب د مارکیټونو نه به د جایدادونو نه به د دوکانونو. بس معمولی چې څه د دنیا کې ګټلي دي او په څه دې خرچ کړي دي، نو تا به څه ګټلي او څه به دې خرچ کړي. نو زما عزتمندو په دې خپله غریبۍ باندې خوشحاله شئ. رب ذوالجلال بدله د دغه صبرم اجرونه درکړي او رب کائنات دې مونږ تاسو ټول د مصطفی علیه الصلاۃ والسلام په دغه دین باندې قربان کړي. زما عزتمندو دعاګانې هر څوک کوي. حیرانتیا ده په هغه سړي باندې یو سړي واده وکړو، رب ذوالجلاله ماله ښه غیرتمند بچی راکړي، مجاهد بچی راکړي چې ستا په دین باندې قرباني وي، ستا په دین غیرت کوي. سوال یې صحیح دی که غلط دی؟ بل سړی دی مور پلار ورته وایي بچیه واده درله کوو، واده وکړه. نه دغه پلانکي سره مې دشمني ده، زما ښکلی دوست و یار مې و، خو چې واده یې وکړو اوس مې ورسره نه لګي، زه په خپله څنګه واده وکړم؟ نه مې لګي د دې شي سره، ودونو سره مې نه لګي. او چې کینې خدایه نیک بچی راله راکړي، بادر بچی راله راکړي. سوال یې صحیح دی؟ سوال د حیرانتیا نه دی چې د کوم څیز په سبب باندې بچی میلاویږي هغې سره د دشمني ده، او دلته سوال کې خدای بادر بچی راله راکړي. حیرانتیا ده نن که څوک په میدان ولاړ دي او د خپلو وینو قربانی ورکوي او د رب ذوالجلال نه سوال کوي چې رب ذوالجلاله زمونږ په دغه وطن کې او بیا په شمول د تمامې دنیا باندې د قرآن قانون نافذ کا. سوال یې صحیح دی؟ خو که څوک د دغه مجاهدینو سره نفرت ساتي، د دې سره دشمنی ساتي، د دې خلاف لګیا دی، تحریک چلی، د دې مجاهدینو سره د دې قربانی ورکوونکو سره په زړه کې بغض ساتي، نفرت ساتي، او بیا چې کله څوک دعا لره وغواړي یاره تاسو دعا وکئ رب ذوالجلاله په دغه وطن باندې اسلامي قانون نافذ کړي، د قرآن قانون په باندې راولي، خدای د قرآن نظام په باندې راولي. نو دا خوله دې دوه ځای شه، ته خو د قرآن د قانون د نافذینو دپاره چې د دې دپاره څوک جدوجهد کوي، څوک په میدان ولاړ دي او د دغه قانون د نفاذ دپاره د خپلو وینو نذرانې پیش کوي، د هغې سره دشمني لري او هم سوال کوي چې رب ذوالجلال د قرآن قانون نافذ کا. سوال د حیرانتیا نه دی؟ یو طرف ته د هغه خلقو سره دشمني چې څوک د قرآن د قانون دپاره د وینو قربانۍ ورکوي، او بل طرف ته سوال چې رب د قرآن قانون په دعاګانو راځي او بیا به ستا غوندې د سړي په دعا باندې د قرآن قانون نافذ کیږي. که په دغه دعاګانو باندې کېدله نو بیا به مصطفی علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته نه ویل چې زه د بدر میدان ته ځان رسوئ، بیا به مصطفی علیه الصلاۃ والسلام د طایف په بازارونو کې خپلې پڼې په وینو باندې نه سرې کولې، بیا به مصطفی علیه الصلاۃ والسلام د طایف په بازارونو کې د کاڼو بارانونه نه برداشت کول، بیا به د بدر په میدان کې حضور علیه السلام توره نه اوچتوله، بیا به د احد په دغه میدان باندې د مصطفی علیه السلام د نیازبین بدن وینې هغه په ځمکه باندې نه تویدل، بیا به د مصطفی علیه السلام غاښونه مبارک نه شهیدان کېدل، بیا به د 70 صحابه کرامو سرونه په دغه میدان نه قرباني کېدل، بیا به د کربلا خاوره د امام حسین رضی الله عنه او د مصطفی علیه السلام د گلشن د ګلانو په دغه وینو باندې نه سیراب کېدله. مصطفی علیه السلام به لاسونه مبارک پورته کړي، ای صحابه کرامو زه دعا کوم رب ذوالجلاله مشرکین مکه په خپله څپېړه باندې ووهئ، صحابه آمین ووایئ. یاره دغه دعاګانو نه ستا دعا ډېره قیمتي ده، د هغه آمین نه ستا د ملګرو آمین ډېر قیمتي دی. نه مطلب دا دی مصطفی علیه السلام موږ ته دا تعلیم راکړو، ټیک د دعا هم کوه مګر عملي کار هم کوه. زو پورې چې د بدر په میدان کې توره نه ده اوچته شوې، اسلام له رب غلبه نه ده ورکړې، څو پورې چې د امام حسین رضی الله عنه سر مبارک په نیزه کې نه دی بلند شوی، اسلام نه دی غالب شوی. مطلب دا شو
قربانی بڑنبے ورکے سوال رستو کوا قربانی ورکا بیا سوالو کربا قربانی می قبول کربا ذوالجلال نتیجی خکارا کا منگتا نتیجی نموداری کا منگتا نتیجو تے منگا خوشحالا کا نتیجی پا منگ باندی اوینا نو مطلب دا شو چه ٹھیک دا قرآن تلاوت قرآن پا ناظرہ باندس دا کول دام دا مور و پلار فرض دی چه خبل بچے ولیگی خودام دا دغا مور و پلار فرض دی چه دا دینی زمانگا استاسو دا پار راورستے دے دا منگا تاسو لراغلے دے دا قرآن صرف دا ناظری دا ترجمی دا پارا ندے دا قرآن پورا قوانین دی مصطفیٰ علیہ السلام طریقہ منس خودلو ٹھیک دا منگ منو مصطفیٰ علیہ السلام روجی نیولو خلق تا احکام رسولو ٹھیک دا منگ منو بہترین طریقہ دا چاہتا اودس وخے چاہتا تیمم وخے چاہتا منز وخے چاہتا دروجی احکام وخے زما مصطفیٰ علیہ السلام ٹھیک دا روجدار پیغمبرو زما مصطفیٰ علیہ السلام ٹھیک دا تحجد گزار پیغمبرو زما مصطفیٰ علیہ السلام ٹھیک دا منز گزار پیغمبرو زما مصطفیٰ علیہ السلام ٹھیک دا خلق تا احکام رسولی دی مگر زما مصطفیٰ علیہ السلام کلچ میدان دا بدر لگی دلے دے اور میدان دا احد لگی دلے دے بے زما مصطفیٰ علیہ السلام بدغ میدان کی دا مجاہدین و مجاہد پیغمبرم دے لگن تک ادام ہوا بے دا غازیانو غازی پیغمبرم دے صرف تحجد گزار خو نه دی صرف منز گزار خو نه دی صرف دغه طریقه د مصطفی علیہ السلام خو نه ده به د بدر په میدان کې تور او چتولم د مصطفی علیہ السلام طریقه ده که صرف په دعا کار کېدو به برب موت ته نه ویل چې وجاهدوا فی سبیل الله موت ته ولي وی جهاد او که په خپل سپېړه به مشرکان وهل الله رب ذوالجلال دی په دغه خبرو باندې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کی او رب ذوالجلال دی دغه ماشومان په صحیح معنو کې د اسلام مجاهدین وګرځي د اسلام پاسبانان دی وګرځي رب کائنات دی موږ ټول د دغه لارې مسافر جوړ کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین